موسی علی نبینا و علیه الصلاۃ والسلام او د حضرت هارون علیه السلام واقعہ ذکر کړي. حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام او د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دوی مبارک ژوند په خپل منځ کې ډېر زیات مشابهت لري او بیا دوه جهان سردار مبارک فرمایي چې یو د هغه د فرعون د موسی علیه السلام د زمانه فرعون یو زموږ د زمانه فرعون دی ابو جهل او د موسی علیه السلام د زمانه فرعون چې دی هغه چې کله پوه شو چې غر کېږم نو دی وی چې ایمان وړم چې کوم رب باندې بني اسرائیل ایمان وروړي د زم ایمان وړم اگر چې د عذاب راتلو نه پس ایمان مقبول نه دی نه قبليږي خو به هر حال هغه نرم شو او د نبی صلی الله علیه وسلم د زمانه فرعون ابو جهل هغه دومره سختو چې کله سر ټکټ کول کېدو نو بدر په مقام باندې او دا سر لږ حقیقت نه کټ کې چې پته لګي چې دا سردار سر دی دومره لوی جاهل او سخت کافر خو به هر حال د موسی علیه السلام او د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک جون کې ډیر زیات نزدېکت او قربت او مشابهت دی وجه قرآن کریم کې د حضرت موسی علیه السلام ډیر واقعات ډیر تفصیل سره زی په زی باندې ذکر دی. نو په دې کې د حضرت موسی علیه السلام او د حضرت هارون علیه السلام واقعات ذکر کیږي او سوره قصص کې او بعض نور سورتونو کې د حضرت موسی علیه السلام د واقعي ابتدا نه ذکر دی او ابتدا نه تر اخره پوری یا منځه پوری قرآن کریم په مختلفو ځایونو کې د موضوع مناسبت سره د ضرورت مطابق د واقعي او حصہ ذکر کوي. اوس چونکې دلته کې مشرکین مکه غرور او تکبر د وجنه د حق نه انکار کړو نو الله تبارک وتعالى د موسی علیه السلام د واقعي هغه حصہ ذکر کوي چې کله دی فرعون ته دعوت ورکو او فرعون د تکبر د وجنه داغې نه مخ واړو او د جرم ارتکاب یو حالانکه د موسی علیه السلام واقعا قرآن مجید کې د موسی علیه السلام بچپن او لړکپن او دغه شانتي ځواني او دغه شانتي دغه هجرت او مشکلات او د فرعون په کور کې دغه پرورش کېدل د مختلف انداز مختلفو زاویو سره قرآن کریم کې زی په ذکر کیږي خو دلته کې چونکه موضوع دار روانه ده چې منکرینو ته ير ورکول مقصود دي چې تاسو ته هغه عذاب تاسو باندې راځي چې څنګه مخکینی قومونو باندې راغلو لہذا دې کې د واقعي هغه حصہ ذکر کیږي. نوح علیه السلام راولګل شو او بیا ثم بعثنا من بعدهم بیا راولګل موږ پس د دینه پس د نوح علیه السلام نه موسی علیه السلام او هارون علیه السلام. حضرت هارون علیه السلام هغه واحد پیغمبر دی چې دته د خپل ضرور د دعا د وجنه دته نبوت ورکړی شو. موسی علیه السلام دعا وکړه هارون اخي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري. یا الله فرعون دربار ته ما لګي خو هارون چې دی هارون علیه السلام چې دی ما سره وزیر مقرر کا زما معاون او مددگار وګرځوا د سره زما مټي مضبوطی کا. نو لہذا الله تبارک وتعالى د موسی علیه السلام په دعا باندې حضرت هارون علیه السلام ته هم نبوت ورکو او د وزیر او معاون او مددگار وګرځو. نو معلومه شو چې د رور په دعا باندې ډېر لوی څه ورکړي الله تبارک وتعالى بل ورته او دا معلومه شو چې یو رور د بل رور لپاره د قوت او د طاقت ذریعہ ده. خو چې کله دینداری وي خوف خدا وي للهیت وي او چې کله دا نه نو رور د رور دشمنی چې رور یو رور ترقی کوي نو بل رور لخپي وي یو رور چې لک په ښه حالت باندې وګوري څنګه زموږ استاد معاشره ده سړی د حالاتو د يرنا او د شانتي د کم څه چې په معاشره کې کېږي لګیا دي رور سره سکه لګیا دي خپلوان سره سکه لګیا دي د حسد د وجنه او د شانتي د بغض او د عناد د وجنه او د حب دنیا او حب مال د وجنه د یو بل وینس کړو لپاره هم تیار وي انسان د خپل رور نه یریدل شروع کی. نو دا رور لپاره د ترقی ذریعہ سره د موسی علیه السلام دعا وغوښتله الله تبارک وتعالى هارون علیه السلام ته نبوت ورکړ او د خپل رور معاون او مددگار وګرځیدو چې کله دوه د دین لپاره خدمت کې لګیا وي د یو بل معاون او مددگار وي چې کله دین پرې دنیا پسې شي نو بیا د یو بل دشمنان شي. ثم بعثنا من بعدهم بیا راولګلو موږ پس د دینه موسی او هارون موسی علیه السلام او هارون علیه السلام الى فرعون طرف د فرعون ته وملئه او د سردارانو ته بآياتنا بخپلو نخو سره فاستكبروا ندوی غرور وکړو تکبر وکړو وکانو قوما مجرمین او دوی قوم ګناهګار. فلما جاءهم الحق بهر کله چې راغی دوی ته حق من عندنا زموږ طرفنا قالوا دوی ان هذا لسحر مبين بشک دا جادو د اخکارا. قال موسی علیه السلام فرمایل موسی علیه السلام اتقولون للحق اي وای تاسو د حق مبارکي لما جاءكم هر کله چې راغی تاسو ته اسحر هذا اي دا جادو دی ولا يفلح الساحرون او نه کامیابیږي جادوګر. حضرت موسی علیه السلام سره اول فرعون چې د هر قسمه
مقابلې لپاره کوشش وکړو. قرآن مجید کې ځای په ځای واقعات ذکر دي چې څومره دغه نه کېدی شوه د حضرت موسی علیه السلام د قتل او دغسې د موسی علیه السلام د بدنامولو او د موسی علیه السلام خلاف د خلکو د راپاڅولو هر قسمه کوشش وکړو، خو په هغه کې ناکام شو. چې کله ناکام شو د هر څه نه اخر کې وایي چې دا خو ان هذا لسحر مبین، دا خو جادو دی ښکاره. د موسی علیه السلام او زموږ استاد خو پیغمبر جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک جون ډېر زیات مشابهت او مطابقت خپلو کې لري. نبی علیه السلام هم دغه شان دي چې کله مشرکین وکړو چې دین اسلام ورځ ته ورځ خورېږي لګیا دی او د اسلام په آغوش کې ورځ ته ورځ خلک داخليږي او زیاتېږي لګیا دی، نو دوی هم دغه شانتي سازشونه او دجل او فریب مکر او دا سيزونه شروع کړل چې کوم فرعون کړو. اول کله چې د موسی علیه السلام ته لالچ ورکو او کله چې د بدنامولو کوشش وکړو، کله په الزامات ولګو، کله وته ساحر دی، کله وی جادوګر دی، کله وی مجنون دی، دغه شانتي مشرکین مکه سرداران مکه هغه هم د نبی علیه السلام په باره کې دا ټول سازشونه خپل سعی او کوشش د دین اسلام درو کولو لپاره د دین حق د خریدونه منی کولو لپاره وکړو. خو الله تبارک وتعالى فرمایي چې ولا يفلح الساحرون. الله تبارک وتعالى فرمایي چې ساحر او جادوګر خو نه کامیابیږي او دا پیغمبر د تاسو مخکې لګیا دی یا لا کلمت الله او د حق आवाज بلند کړی دی او په هر ځای کې د الله تبارک وتعالى امداد د الله جل شانه مدد او نصرت د کامیابی او کامرانی د تاسو ویني. دا غي باوجود چې تاسو دین څنګه انکار کوي. ولا يفلح الساحرون، ساحران خو نه کامیابي، حالانکه تاسو مخکې کامیاب روان دي او کامران روان دي، په هر څه کې د الله رب العالمین مدد